ماشاءالله د افغانستان د اتا سره د پېښور د پښتنو مینه وګورئ چې څومره مینه د اتاجان سره د خلک لري که څه ټیم هم اتاجان راوځي که هغه شپه وي که هغه ورځ وي که هر ټایم وي او 15 منټه هغه په یو ځای کې ودرېږي نو ډېر خلک د هغه نه ګیر چاپېره شي او د هغه سره دومره مینه لري د هغه سره سیلفیانې وباسي د هغه سره تصویران وباسي د هغه سره ملاقاتونه کوي او د هغه سره خوږې خوږې خبرې کوي. یقینا چې د دغې وجه هم دا ده چې اتاجان د پښتنو خدمت کوي، اتاجان د یتیمانانو خدمت کوي، اتاجان د بېوسو د ضرورتمندو خدمت کوي، د هغوی سهاره جوړېږي. نو یقینا نن الله تعالی هغه ته دومره عزت ورکړی دی چې هر یو کس د هغه سره د اتاجان سره مینه لري. تاسو وګورئ نو اتاجان د هر یو کس سره ډېر په مینه باندې ملاویږي، هر یو کس ته ډېر زیاته مینه ورکوي. د افغانستان دغه اتا یقینا چې زموږ دپاره یو بهترین مثال دی چې موږ هم دغه شان د پښتنو خدمت وکړو، موږ هم د دغه شان د ضرورتمندو د غریبانانو د بېوسو خدمت وکړو چې الله تعالی دته څومره عزت ورکړی دی په دې کار کې. نو زه یم چې د پښتنو کې دومره مینوال د چا نشته دی څومره مینوال چې د اتاجان دي. الله تعالی دې نور هم کامیاب کړي په دغه خپل مقصد کې او الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي چې د دغه غریبو خلکو د افغانستان د دغه بېوسو خلکو خدمت وکړي، د هغوی مدد وکړي او د هغوی سهاره جوړه شي. موږ ته هم پکار دی چې موږ په پاکستان کې د غریبانانو د بېوسو موږ مدد وکړو، د هغوی سهاره جوړه شو چې څه قسمه زموږ نه کیدی شي چې د الله تعالی د دې مخلوق باندې په دوی باندې موږ رحم وکړو، د الله تعالی د دې مخلوق موږ په کار راشو، د الله تعالی د دې مخلوق موږ سهاره جوړ شو، د الله تعالی په دې مخلوق باندې موږ رحم وکړو. یقینا په موږ باندې به الله تعالی ضرور رحم کوي که چېرې موږ د الله تعالی په دې مخلوق باندې رحم وکړو.